بسم الله الرحمن الرحیم. تر 18 کلنې ولسواکۍ ډیموکراسۍ وروسته لا هم موږ پر هغه بدیل لاره فکر کوو چې اصلا د انتخاباتو بدیل په واقعي معنا نشي کېدلی. ول شاید دا ځینې ستونزې دي چې ځینې ادرسونه اړباسي تر څو د انتخابات په هکله لا هم یعنې 18 کاله وروسته هم موږ داسې یو باورمندي ونه لرو چې دا د خلکو رایه ده، دا د خلکو باور دی، دا د خلکو تصمیم دی چې بالاخره د افغانستان لپاره د سیاسي اقتدار هغه حرم ټاکي، یا هغه څوک چې باید افغانستان اداره کړي، هغه څوک چې باید ولسمشر سي، هغه اداره چې باید افغانستان اداره کړي هغه باید د خلکو د مستقیم او غیر مستقیم رایو پر اساس وټاکل سي. نن هم باورمندي همدا ده. تر ټاکنو د مخکې ګرمې اوازې د موقت حکومت، لنډمهالي حکومت، سرپرست حکومت هغه اوازې ولې چې حتی تر ټاکنو یوه اونۍ د مخه هم دا اوازې په دومره شدت سره مطرحولې چې فکر کې د ټاکنې شاید ونه شي. خو کله چې په ټولو هغه ستونزو ناګوره سربیره ټاکنې ترسره کیږي، ټاکنې خپلې ستونزې لري، هغه یې پر خپل ځای د کمیت له اړخه د خلکو ګډون، د کیفیت له اړخه د درغلیو د شفافیت او نه شفافیت بحث یې پر خپل ځای، ولې په هر صورت ټاکنې کیږي. تر هغه وروسته دا فکر وشو چې اوس خو ټاکنې وشول او شاید هغه باورونه او فکرونه وړاندیزونه چې د بدیل په توګه کېدله هغه نور ځای ونه لري. ولې اوس یو ځل بیا د ټاکنو جنجالونه د 1.8 میلیونو رایو چې حساب شاید ډېر زیات ګران نه وي، په هغې کې تفکیک هم شاید ډېر زیات ګران نه وي، ولې میاشتې وخت نیسي او بالاخره سیاسي جهتونه، ادرسونه او فشارونه دې حد ته رسېږي چې یو ځل بیا هغه پخواني بدیلونه رابرسېره کېږي. یو ځل بیا خلکو ته داسې یو ذهنیت پیدا کېږي چې کېدی شي د ټاکنو د نتیجې نه څرګندېدل، په هغه کې ځنډ، په هغه کې مخالفتونه، په هغه کې د کاندیدانو ترمنځ ائتلافونه، دا ټول شاید زمینه برابره کړي دې دپاره چې یو ځل بیا مصلحت، سیاسي تعامل، معامله د خلکو د رایو ځای ونیسي. که څه هم لا تر دې دمه ټاکنو خپلواک کمیسیون او یو شمېر ټاکنیز ټیمونه پر دې ټینګار کوي چې په هېڅ صورت د 2014 کال د ترخې تجربې د تکرار پلوي نه دي. ولې کله چې فشارونو ته ګورو، کله چې نامتجانسو تعاملاتو ته ګورو، کله چې د ځینو نمایندانو ترمنځ داسې ائتلافونو ته ګورو چې توقع او تصور یې نه کېده، دغه بحث را برجسته کېږي چې ځینې کاندیدان هڅه کوي او ځینې سیاسي جهتونه کوشش کوي چې د ټاکنو نتیجه بالاخره نفي شي، منزوي شي او پر ځای یو سیاسي تعامل ځای ونیسي. آیا د دې چانس شته؟ آیا دا به ټاکنې وي چې سرنوشت وټاکي؟ د افغانستان راتلونکی ولسمشر به د ټاکنو لارې ټاکل کېږي که یو ځل بیا د یو مصلحت نه مخې او د یو سیاسي تعامل نه مخې؟ کوم څه چې د شپې ورځو کې د کاندیدانو له ادرسونو څخه حد اقل موږ په تېرو 2-3 ورځو کې تر 10 زیات خبري کنفرانسونه د مهمو کاندیدانو او د سیاسي شخصیتونو لرو چې یوازې یې تمرکز پر دې دی چې دغه ټاکنې باید په دغه شکل سره یې نتیجه اعلان نه سي. نو آیا دا هر څه به زمین اساس ده چې دې دپاره چې یو ځل بیا لاړ شو یو سیاسي معاملې ته، هغه معامله چې کاندیدان د خپل ذوق پر اساس کوي او په هغې کې اساسي قانون تر پښو لاندې کېږي؟ سلام، وخت بخیر. تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه به راسره په دې مسله بحث وکړي. سیاسي شنونکی ښاغلی انجینر یونس فکور، د افغان ملت ګوند مشر ښاغلی ستانګل شیرزاد، لیکوال او شنونکی ښاغلی اثبات قانع. په خیر راغلی. ښه راغلاست. فکور صاحب، تاسو څو بحثونو کې داسې لا ویلي وله چې چاره نسته تر څو چې د مشارکت تر عنوان لاندې سره غونډه شي. اوس چې موږ دا فشارونه ګورو، خلکو کې یو ذهنیت پیدا شوی چې آیا ټاکنې به نتیجه ورکړي که نه؟ آیا د ټاکنو د رایو پر اساس به ولسمشر ولرو یا یو ځل بیا د مصلحت او سیاسي تعامل؟ وړاندوینه یا تحلیل مو څه دی؟ وضعیت څه بیانوي؟ ټاکنې به پرېږدي چې یعنې وضعیت به پرېږدي چې ټاکنې ولسمشر وټاکي د افغانستان لپاره؟ ستانغزی صاحب، زه تا ته د میز درنو دوستانو ته، ستاسو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم دواړه یو ځای به دا راتلونکی رئیس جمهور او د هغه همکار سیاسي ټیم په حکومت کې تعیین کړي. هغه دا چې په انتخاباتو کې به دا معلومه سي چې په دا لږو ګډون کوونکو کې چا ډېره ګټلې ده او د جنجالونو د دې دپاره دي چې دا بل پروسه په لار واچول سي. هغه دا چې و دغه سړي ته چې اوس یې ډېر ګټلي دي، یوازې د افغانستان حکومت 15 کاله او سرنوشت په لاس ورکول ضرور نه دي. او هم زما د فکره د پخوا څخه همدا دی چې په دې وطن کې په اتحاد او همبستګۍ، په شراکت، پر یو ښه قرارداد باندې دا ملک اداره کیږي چې سیاسي لوبغاړي احساس وکړي اکثریت یې چې د حکومت په چارو کې سهیم یو، خو نه د سهم په حساب، نه د دې چې دا مال زما دی، دا چوکۍ زما ده، زه چې هر څه په کوم، نه د 50-50 باندې، بلکې د یو سند پر اساس چې دغه کارونه به په آینده 15 کالونو کې کوو. دغه سړی د تقرري صلاحیت لري، دغه سړی د وړاندیز صلاحیت لري، د دې صلاحیتونه دی د داسې، زه فکر کوم
شمیرنه د دې دپاره کیږي چې هغه سړی معلوم سي چې ډېرې نسبتا په دا 1.5 میلیونه کې تقریبا چاوړي دي او جنجال د دې دپاره کیږي چې هغه بل دوام سړی چې ډېر یې وړي دي هغه په راتلونکي حکومت کې باید شامل سي او دا د سیاسي پروسه ده طبیعي مطمئنه یاست یعنې په یوازې ځان یوازې یو ګټونکی چې هغه په مطلقه توګه باندې حکومت اداره کړي او خپله د خپل ټیم سره راسي او حکومت دې وکړي هغسې دا ځل نه کېږي بیا مشارکت خود تا ته در معلوم ده زموږ په وطن کې یو خو دا دی چې په هغه هیوادونو کې چې ګوندونه دي او هغه ګوندونه پروګرامونه لري او هغه د جمعي فیصلې کوي خپل کاندید په انتخاباتو وړاندې کوي په هغو ګوندونو کې هم اکثره وخت داسې ویږي چې وطن یې په بحران کې یا مالي یا جنګي اخته وي نو دا یو ګوند ضرور نه ګڼي ځان د دونه بار لاندې نه راولي چې په یوازې کې ګټلې مې حکومت وکړي بلکې پر یو شفاف تړون پر یو شفاف مندات د خپل قانون پر اساس باندې بل هم د ځان سره شریکوي دا په جرمني کې دا اوس چې زموږ لوی متحد دی دا همدغه کار روان دی دا په نورو هیوادو کې په عراق کې پوښتنه دا ده چې دا ځل د کمپاین پر مهال تقریبا هغه مخکښو کاندیدانو دا تعهد کړی و او د 2014 کال یا بل هر ډول مشارکت یې یوه ترخه تجربه ګڼلې وله او ویل چې دا ځل باید ګټونکی او بایلونکی په مطلقه توګه معلوم سي دا خبره ښاغلي غني هم کړې وه ډاکټر صاحب عبدالله هم کړې وه حتی حکمتیار صاحب هم کړې نورو ټیمونو هم کوله چې ویل هغه څه باید تکرار نه سي فکر کوئ چې دوی د غاړه کېږدي دغسې یو څه ته چې کله چې باورمنده کېږي چې ما ګټلې ده او بیا زه لاړ شم او واک د بل چا سره شریک کړم موږ دغه مسؤل څوک چې یو قانون یا خپل پروګرام ته مسؤلیت نه لري دا داوطلبانه غاړه نه ږدو و یو واقعیت ده یا به زوري یا به مې پشکې تاواني نو به غاړه ورته ږدو په قانون کې هم دغسې دی چې ته که یو قانوني پروسه پر مخ نسي بیولی حق دې نسي اخیستلی یو زور که د پولیس د خوا در باندې راسي د څارنوالۍ د محکمې حکم جریمه سي بیا ته احتیاط کوې زما د اوس وخت سیاستمداران قطعا که غني دي که عبدالله دي که نور دي دا داوطلبانه و یو قانوني صلاحیت و یو قانوني پروسې ته غاړه نه ږدي مګر فشارونه پر راسي او هغه فشارونه موږ دلته زموږ ولس ته هم دونه موقع نه ده ورکړل سوې چې دی لکه اوس په ایران کې په لبنان کې په عراق کې چا دي ځوان ولس بې له مذهب او دین او ژبې څخه په توقع راوځي د خپل مفسدو چارواکو په برابر کې عادي ورونه ورغورځي هر څه کوي دلته هغه ولس هم دا توان اخیستی دی نو دلته هغه زموږ غټ متحدین چې پیسې راکوي ډوډۍ راکوي سلا راکوي یونما د امریکایان دي اروپایي ټولنه ده د هغو فشارونه دا تاثیر شیندي چې ها سړی یا که تعظیم مه کوه ها سړی دا بل سړی هم در سره ونیسه چې شپږ یې وړي دي که تا په 1 لک میلیونه وړي دا بل بیا 6 لکه وړي دي دا هم در سره ونیسه نو که به اعتبار پیدا سي زه فکر کوم د پخوا څه دا باید څه ووایي اما متاسفانه چون د غني اوس زه د غني هغې درته وایم چې زه احترام ورته لرم ما رایه هم ورکړې په کمپاین به یې شریک وم دا د ده خپله ټیم مشارکت دی دا د ده خپل غیر رسمي بې تړونه چې دا هره لحظه د دوستم کیسه کېدای شي پیښه شي پشکې کې نه پر یو تړون نه دی چې دا تړون و یو قانوني مرجع ته بیا د سیاسي تړون مسؤلي که دوی اختلافات پیدا کړه او یو ملامت بیا یې حل کړي اوس نو د مجرم مرکب ټیم چې ته وګوره داودزی دی ویډیوګانو د داودزي وګوره چې ده په دا غني پسې څه ویل تاسې به هم لیدلي امرالله صالح دی د بلې خوا سړی دی د بلې خوا سړی دی ما یو وخت پوښتنه ځینې وکړه چې تا غني پر یو کاغذ موافقه سره کړې نیول په کورس او کاغذ ماغذ نیست ایګپا نیست خو نو چې کاغذ نسته د هغه دی د نور ډلې شخصیتونه مهم وګوره دا مشارکت دي دا هغه مشارکت دي چې زه اوس د اخري خبر داس درته وکم دغه شخصیتونه دي چې خدا ورستی کوي غني ترای ورولې ده که په ته پنشیر وګورې خو نو دا سړی به د پنشیري که ته غني په دا خپل نوم په دا خپل کیسه چې یو عالم سړی د دا نورو داسې پر میدان نامي سړی در د وجود نه درلودی نو تر هغه دی ښه دی عبدالله په دې رایه وړې دغه یوه مشارکتي چې د ځان سره درولي دي د کې رایه نه ده راوړې ډېره مننه کور ودان شیرزاد صاحب کله چې خلک ګوري په پرله پسې توګه د ټاکنو د بحث جنجالي کېدل
هر ورځ یو جنجال پیدا کیږي او کله چې قصه لږ حل ته نږدې کیږي داسې یو جنجال راوځي چې بیا لا ینحله برېښي د هغې حل. اوس هم هغه مرحله ده چې موږ په دې تېرو څو ورځو کې کافي ډېر سیاسي فشارونه ګورو پر پروسه باندې. خلکو سره یو ذهنیت پیدا شوی، حتی دا یوازې د عامه وګړو په سطحه نه ده، تحلیل هم چې کېږي په رسنیو کې اکثرا دغسې دی چې دا د سهم بندیو د امتیاز اخیستلو د باج اخیستلو د دې مسایلو فشارونه دي پر یو بل یې واردوي ټول ټیمونه، خصوصا ټاکنیز ټیمونه او دغه سیاسي ډلې. زه ډېر واضح پوښتم چې آیا د دې احتمال شته چې ښاغلی غني، ښاغلی عبدالله، ښاغلی حکمتیار، ښاغلی نبیل او دغه د نمایندانو شورا یو ګډ حکومت جوړ کړي، دغسې یو سره روان دي که نه واقعا د ټاکنو پایلو ته به درناوی وسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد تلویزیون لیدونکو کارکوونکو دواړو محترمو مېلمنو ته او تاسو ته خپل احترامات تقدیموم. ستانکزی صاحب موږ په تېر ځل انتخاباتو کې د غني سره ولاړو. په دې ډلو کې به ډېرو ویله چې ائتلاف باید ونه کړي او غني به هم خلکو ته ائتلاف نه کړو. په داسې حال کې چې په ډیموکراسۍ کې په جمهوریت کې د حکومتونو په جوړښت کې ائتلاف یو عمده عنصر دی. نن که د جهان کې ائتلاف نه پیشي د نړۍ نیم ډیموکرات حکومتونه سقوط کوي. دغه نن خصوصا د اروپا کې خو په سلو کې 98% سقوط وکړي. ما ماخ کې زه د ائتلاف مخالف نه یم، خو ائتلاف خپل اصول لري، په هغه اصولو ولاړ. زه دغه د ملي وحدت حکومت سره داسې مخالف وم چې دا داسې یو طرحه وه 50-50 او دواړو ته پکې تقریبا مساوي سهالت او بیا داسې عبدالله ته پکې د ویټو سره دا چې هغه قرارداد بیا عملي شو که نه شو بېله خبره ده، یا چا ورته اعتنا وکړه که ونه کړه. خو دا ما هغه وخت کې دغه تشویش شو چې دا دوسره حکومت شو. دا خبره ما نه ده کړې، خو د عوامو کوله دوسره، خو د عوامو خبره راغله واقعیت باندې بدله شوله، مشکلات ورنه پیدا شول. زه وایم اوسنی چې څه روان دي، اول خو دغه کمیسیون باید دغه د ټول افغانستان د 1914 کال وبخښئ د 1900 که نه د 2014 کال 2014 کال دغه انتخابات په مخکې پراته وو، نتیجه مشکلات دي. د هغې نه مخکې دغه تېر دغه څو میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخابات 2 کاله موږ دغه حزبونو ټاکلي 7 کسانو چې په دې کې زه وم، حکمتیار صاحب و، رباني صاحب و، باتور دوستم و، خلیل صاحب، محقق صاحب او حمید آغا. د حزبو په نمایندګۍ د حکومت سره خبرې وې د ولسي جرګې انتخاباتو نه مخکې چې دغه انتخابات به شفاف په ولاړه ورته خلاصه کړو. هغې دپاره شاید تاسو تر خبرې بغیر باندې بحث نه کوم، خو بالاخره دغه بایومټریک سیستم چې دغه د شفافیت لپاره لاره خلاصه کړي دغه ومنل شول. هغه اول بایومټریک چې په ولسي جرګې کې استعمال شو هغه قانع کننده نه و، بیا مشکلات شو، بالاخره د اوسنی سیستم درملو کمپنۍ او جرمني سره دغه قرارداد وشو. زموږ دا سیاسیونو به د تشې پند اخلي، نه د روسانو د یرغل او دغه ځای جګړو نه چې 1.5 میلیون 2 میلیونه خلک پکې تباه شول. هماغه وخت کې خلک دیموکراتیک ګوند دغسې وضع نه وی کړې، دا نور خلک په ځان ټول کړی وی که نه. مثال خبره ده کوم افغان ملت باندې کوم خارجي هېواد سره رابطه لري؟ جهان کې د یو څوک ثابته کړي چې دغه هېواد موږ 1 روپۍ اخیستې یا دیکتې شوي یو، یا ملي مستقل ګوند ملي مبارزه کوو، نه د چا سره کار لرو، خپل افغانستان سره هم کار دی. موږ حدود معلوم دی افغانستان دی. البته د انسان پس د ټولو انسانانو سره همدردي لرو، د مسلمان پس د مسلمانانو سره، د ګاونډیو سره، خو هماغه اصول او پرنسیپ د ملیګرۍ معلوم دي. خبره دا ده چې باید هر څه احتیاط کړی وی، هم کمیسیون هم د کمیسیون مامور. نن بالکل نن موږ یو مرحلې ته رسېدلي، یا مو احتیاط ته دی کړی، یا مو سلیقه برابره نه و دې ته، یا نه پوهېدلو، یا مو عجله کړې ده، او یا هم قصداً مو غوښتي دي ځینو ادرسونو غوښتي چې دا پروسه هم دې حالت ته رسوله. د نن پر قصې که غږېږو ټاکنې به نتیجه ولري، یا یوازې به ټاکنې دې دپاره بیا شمېرنه کېږي چې څوک څومره سهم ولري او څوک اولې رایې وړي چا دویمې راوړي، یا نه هغه چا چې 50 جمعې وړي هغه رئیس جمهور دی؟ ګوره که یو شفاف په پروسه کې اعلان شي، اصول دا دي، اوس موږ په قانون کې دا نشته دی چې ډېر رایې اچول شوي که کم یې، خو شفافیت پکې مهم دی. موږ چې ګورو وضعیت که څومره شفاف کړي بیا هم قصه پکې راوځي. 50 جمعې پوره کړي هغه رئیس جمهور دی، هر څوک چې پوره کړي. فکر کوئ دیالت ته پرېږدي؟ نه کېږي دیالت ته موږ روان نه یو. دا وضع چې موږ ګورو که کمیسیون په دغه شکل روان وي، په قاطعیت دغه ګوره نن دغه امریکایي سفیر هم دا خبره وکړه چې افغانان باید په احتمالاتو پرېکړې ونه کړي، په واقعیتونو دې پرېکړې وکړي او نور خلک یې سولې ته وبلل چې په سولیزه توګه خپل شکایتونه مخکې وړاندې وي. صحیح خبره ده. موږ هم دلته د جنګ و جګړې موږ دغه څوک چې نه خبر هغه باندې خبر موږ ته خبر وي. نو ما د کورونې 14-15 کسان شهیدان شوي دي په دا 10 کاله جنګونو کې، او دغسې به فکر کوم هر چا نه شوي، یا بیا ګاونډی شوي یا کار افغان خو به یې که نه، موږ چې په افغان ونه دردېږو بیا دا سیاست کوو څه دپاره؟ صرف خپلې خېټې دپاره کوو.
زما عرض دا دی چې که په قاطعیت باندې شفافیت منځ ته راشي چې وروره دغه شی واقعیت دی هلته اصول شته د بل شي واقعیت تش په اساس موږ تله تشه ده تله د انتخاباتو کمیسیون طرز العمل او هغه دی ده قوانین دي په هغې تلې دي وتلي طبیعي خبره ده هر څوک چې کامیاب شو 50 ژبه یې وله زه نه پوهېږم چې پوره کوی شي که نه خو چې پوره هم کړي ډېر ضعیفه اکثریت دی که نه باید د ائتلافي حکومت لپاره یعنی د حکومت لپاره دا تاسو یو ضرورت ګڼئ اوس راځو هغه عینیت ته چې موجود مشارکت البته د یو سیاسي جهت پاک اصولو رڼو اصول مشر باید معلوم وي هغه باید خپل وغواړي او نور ګوندونو او ډلو سره تماس ونیسي او د مشارکولو حکومت که به جوړ کړي کوم جرم نه دی دغه څه چې تاسو غواړئ یا توقع یې لرئ ولې بحث دا دی چې واقعا څه روان دي د یو سیاسي مطرح جهت استازیتوب هم کوئ دغسې نږدې هم پاتې شوی ټاکنیزو ټیمونو سره عملا دا اوس آیا داسې کومه خبره یا قصه روانه ده چې یو ځل بیا د پر سیاسي جوړجاړي باندې هوکړه وسي ما خو تر اوسه پورې داسې شی نه دی درک کړی خو دغه لانجې چې رامنځته کېږي دوه لارې لري یا خدای ناخواسته یو کورنۍ جګړې خواته تګ او یا یو سیاسي حال یوه لاره منځته راتلل چې ټولو ته د منلو وړ وي او هغه ټول ته د منلو وړ دا ده چې ټول په حکومت کې خو هره لاره چې دا بیا د هغوی د سیاسي مشرانو د توافق پورې اړه لري چې په چیز توافق کوي خو د جنګ او جګړې نه او د کورنۍ جګړې نه بله هر هغه طرح چې جګړه نه فکوي او سولې دوام ورکوي ځانګړی ترجیح ورکوي کورودان سلامت اوسئ یوه لنډه دمه لرو بیا هم تاوده بحثونه دوام لري بیا هم ښه راغلاست ښاغلی قانع یو خوشبیني پیدا سوی د پخوا څخه په تفاوت البته اصول ورته وضع کوي قواعد ورته وضع کوي خو وایي چې دغسې یو اعتلاف کولی شي یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي دلته دواړو میلمنو تقریبا په خوشبینانه انداز دا مسله توضیح کړله چې که کاندیدان یو بل ته یو څه ودول کوي انعطاف کوي او بیا راځي په ګډه باندې په هغه توپیر سره چې په 2014 کال کې کړی و هغه کار نه بلکې متفاوت او اصولي اعتلاف کوي یو جوړجاړي ته او یو سیاسي تعامل ته چې ثبات خواته ولاړ شو نه بحران خواته دا یې معقول وګڼه ستاسو په نظر باندې لاره څه ده ټاکنې به نتیجه لري رئیس جمهور به لرو بحران ته زه خدای مکړه او یا دغه لاره چې سیاسي جوړجاړي تر عنوان لاندې به موږ بالاخره یو تعامل منو او د هغې تعامل پر اساس به حکومت رامنځته کوو بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو درنو ملګرو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام زه فکر کوم چې د تعامل لاره خو یو د سیاست کې آزاده لاره ده سیاست کېږي د دې لپاره چې عامه تفاهم ته لاره وارسي مفاهمت هغه مسایل چې په زور باندې حل کېږي هغه له سیاسي لارو چارو څخه حل سي د زور پر ځای باندې د عقلانیت ټغر هوار سي په داخلي سطح باندې د داخلي واقعیتونو پر بنیاد باندې د قدرت اشتراک رامنځته سي او دغسې اشتراک اداره سي دا سیاسي دغه دی که نه سیاسي لاره ده یا په اصطلاح باندې هغه سیاسي رجولیت او عقلانیت دی دې ته باید خلک په ډېرو ټولنو کې داسې کېږي سیاسي تفاهم سره اما بدبختانه موږ ځکه داسې یو چانس نه لرو چې موږ په راز کې اشرف غني دی هغه په هیڅ قیمت له قدرت څخه تېر نه دی هغه د دغه قدرت لپاره تقریبا 2.8 میلیونه رایه پر کمیسیون دغه کړلې په دې کې تقریبا د 1 میلیون د درغلیو ادرس خپل اشرف غني و 1 میلیون رایه د درغلي سي اچولي و د خپل عوالم نورستاني شاهده ده هغه کمیشنران چې اشرف غني څخه حمایت کوي دا کمیسیون ولایتونه د ولایتي کمیسیون رئیسان دا ټول په دې باندې یقین لري چې 1 میلیون د درغلي رایه یعنی دا د اقتدار د اصول لپاره په هر صورت هغې کې خبرې شته راځو دې ته چې دا فرصت ګورئ که بحث د دې وي چې نه مني مثلا کله چې ښاغلي غني سره ښاغلي عبدالله دواړو سره چې کله غږېږي هغوی وایي چې د هېواد د مصلحت دپاره په 2014 کې غاړه کېښودله یو ځل بیا د ورته غاړه کېښودلو احتمال شته زه ګوره دا ځل هغسې حالت نشته زه فکر نه کوم چې هغسې حالت چې دوی به پیپ سره ویشي یا په 2 نفرو به دغه راټول وي ښه د دې لپاره موږ له سولې سره مخامخ یو د سولې سره موږ یو 50% خاوره دغو مخالفینو په ولکه کې ده چې هغوی وایي زموږ نظام لږ شوی ده هلته د سولې ډیالوګ روان ده هلته نړیواله ټولنه په دې پوزیشن کې نه ده چې نور دوی لپاره وینې توی کړي یا دغه کومکونه په دغه اندازه راورسوي او هلته یعنې دا باید داخلي سطح باندې یو قوت راپورته شي یو قوت جوړ شي دا قوت به له همدې کاندیدان نشاط کوي دا به هم کاندیدان وي هم به غیر کاندیدان وي دا خو نو نه ده چې یو سیاستمدار په دغه ګند کې نه دی شامل شوی هغه نفي شو نه هغه هېڅکله نه دی نفي هغه څوک چې سیاسي وزن لري په دې ټولنه کې
سیاسي استدلال لري، سیاسي حیثیت لري، سیاسي ابرو، هغه د دې ټولنې سیاستمدار انتخاباتو سرنوشت صفر. ته ګوره انتخابات خو موږ ځکه موږ ویل چې انتخابات نه کېږي باید ونه شي. څه خاطره موږ ویل دغه انتخابات نتیجه نه ورکوي. یعنې ستا په خاوره کې 15-15% واک دی بل چا په لاس کې لوی ایجادي د ستا د مسلح اپوزیسیون په واک کې وي، په داخل دغه د خپل حاکمیت په قلمرو کې دغه ظرفیت نه لري چې شفافیت اداره کړي. اوس ګوره د ولسي جرګې په دغه تر دې اندازې پورې تر ماخستنه پورې دا کیسه وه یو داسې سیټ پیدا نه شي چې هغه د یو سیاستوال ګټلی، هغه د یو فرهنګي ګټلی، هغه د یو قومي مشر ګټلی، د کابل په حوزه کې درته ښیم هغه د یو بانفوذه انسان ګټلی چې توقع یې تله. چا وګټلو؟ د بګرام قراردادي و. ښځه خیر نومونه به خبره صحیح دی جنجال شي. دلته فساد په هغه عمق راروان دی، یعنې فساد په هغه لوړ په لوړ دغه باندې راروان دی چې نه پرېږدي قانون. راځئ تحلیل یې کړو قانع صاحب چې دغه وضعیت کومې خواته روان دی. یو باورمندي دا ده چې نه فلاني ټیم ګټلې ده او 50 جامعه پوره کوي، راځي حکومت کوي او په هر صورت سره که څومره څوک مقاومت کوي دا ځل دوی مقاومت کوي او چا سره حکومت خپل نه شریکوي. یو ذهنیت دا دی چې دغسې یو ائتلاف به د دغه کاندیدانو ترمنځ یو سیاسي تعامل تر عنوان نه د مشارکت تر عنوان نه جوړېږي. نور هم متفاوت لیدلوري. ستاسو باور سره څه کیدونکي دي؟ زه وایم چې ګوره ته وایي چې یو خو دا ده چې موږ یې غواړو، یو خدای یو هغه څه دی چې ګوره یو هغه څه دی چې موږ د دې په ګټلې نه رایه موږ تاسې ولیدله د انتخاباتو په بنیاد باندې جمهور رئیس نشي جوړېدلی. زه ورته خپله دغه عیني واقعیتونه ګورو، دغه انتخابات هم ولیدو، دغه انتخاباتو د انعقاد پروسیجر هم ولیدی، د دغه انتخاباتو ټول اړخونه هم راوڅېړل او دا راته جوته شوه چې د شفافو رایو پر بنیاد باندې مشروع زعیم د حکومت په راس کې نشي او چاره اوس حل لاره چاره یې دغه دی چې دا خلک ټول پرېږده بغیر اشرف غني منفي اشرف غني باید دغسې باید وڅېړل شي. دغه 1 میلیون رایه دا شعوري لوېدلي دي په دغه درغلۍ هڅه شعوري شوې ده، غیر شعوري شوې ده، د حکومت په وسایلو شوې ده، له ناروا لارو سره شوې ده. اقلا بالاخره موږ قانون ته دغه ورکوو. موږ خو هغه پخوانی حالت نه دی چې راکېټونه راواخلو چې یو د ډزه په خدای سهار ولسوالي څه نیسم دا خبره ومنه یا دا پوسټه د څخه نیسم. موږ دا وایي قانونیت ته چا ډېره درغلي کړې ده، چا انتخابات منحرف کړو، چا انتخابات ګن ته واچول، چا انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه، چا په انتخاباتو کې دولتي اټارټي په پیسو باندې واخیستله او د ډیموکراسۍ په ضد استعمال کړه. راځئ دا سره شریک کړو. څوک په دې کې شریک کړو؟ هر څوک چې مجرم و هغه د قانون د پلاټفورم لاندې د جرم سزا وګوري. دا یو معقول پیشنهاد ده. دلته په دغه انتخاباتو په کمیسیون کې هغه رایې هم موجودې دي، هغه نور ډاکومنټس هم موجود دي، هغه پیسې چې له دې ځای تللي هغه هم موجود دي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، په واټساپ باندې خبرې هم موجود دي، د کمیشنرانو روابط هم موجود دي. ټول چا شعوري هڅه کړې ده، چا منسجمه سازمان یافته هڅه کړې ده چې دا انتخابات په درغلۍ وګټي، په زور یې وګټي، په نیرنګ یې وګټي، په پیسو یې واخلي، د زرو په وسیله یې تطمیق خلک او دغه انتخابات له قانوني مسیر څخه واړوي. دا هڅه چا کړې ده؟ قانون دی دا وسیلې یو بېطرفه ارګان د دې لپاره دغه شي همدغه د افغانستان د عدلیې ته دغه نه موږ پر سیاسي سرنوشت هم بحث کوو. دا خو یو تخلیقي پروسه ده او حقوقي بحث لري. ګوره بغیر ما درته وایم دا څه سیاسیون چې دي له طالب رانیولې تر حزب اسلامي ټول پرې وایي هغه له حزب اسلامي رانیولې تر له پدرامه پورې له پدرامه رانیولې تر هغه حتی هغه قاچاقبر چې سیاسي ذهنیت لري هغه دې راکش کړي. هغه د هلمند ګلاغا که چېرته راځي چې د هغوی کې د تریاک تور سپین باري هغه دې هم راځي. خو د دې په خاطر باندې یو سیاسي ثبات رامنځته شي یا نسبي سیاسي ثبات حکومت رامنځته کړي، حاکمیت رامنځته کړي. تر څو حاکمیت نه وي رامنځته شوی که موږ زر اطلاف وکړو. ډېره مننه. سلامت صاحب خاني صاحب. فاکور صاحب که کله هم دا بحث مطرح کوو چې ښه اول دی باید لومړی کس و دویم کس و دریم کس معلوم شي او د هغې پر اساس دی بیا د مشارکت تر عنوان لاندې د اصولو او قواعدو پر اساس باندې یو څه هغوی له ځان سره شریک شي. اتومات دا بحثونه ځي لکه اوس قانع صاحب کوم بحث مطرح کړ د سولې بحث سره جمع کېږي، د نورو سیاسي مخالفتونو جهتونو چې ټاکنو شریکان نه دي بلکې بایکاټ کوونکي دي د هغوی بحث را مطرح کېږي چې هغوی ټول په یو محوریت او بیرته خبره راځي چې یو جامع او د ټولو په محوریت باندې او له صفره شروع یو شی موږ جوړ کړو چې ټول پکې اوسو تر څو ثبات ته لاړ شو. یعنې قصه راګرځي دا زموږ ټول هغه مسیر مو چې وهلی دی متاسفاً دغه ټاکنې دغسې شولې دغه اتلس کاله دا راځي بیرته دې ته چې موږ بیا د بن په شکل باندې په لږ تفاوت سره چې لږې نور هم جامع کړو بیا هغه مرحلې ته ولاړ سو. دا بیا کیدلی شي چې حل لاره واوسي؟ یا دا په دا ډول باندې زه فکر نه کوم چې
که څه هم زموږ سیاسي لوبغاړي او مشران هغه چې په قدرت کې دي او یا په یو ډول امکان لري بیا قدرت د انتخاباتو په نامه وساتي او دا نور مخالفین چې د قدرت لري دي هغوی دا شیطاني دور ته ډېره علاقه لري چې زه بیا راسم که زه نه وم بیا بله جرګه سي که په قانون او انتخاباتو کې ګټه هغه باندې قسم اخلي تا ولیدلې د انتخاباتو په د ورځې په پایان دواړو مخکښو ټیمونو اعلان کړه چې انتخابات وانډه ورته نه ځي او تر غني عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون توصیف ډېر کاوه چې د ده پرېکړې منو اما کله چې بیا قرار دغه کیږي احساس دا کیږي چې په رایو کې یا په دغه لوی یا په شمارنه کې زه پس راځم باندې شروع شي د افغانستان د سیاسي مخکښانو زما په شمول سیاسي اخلاق دا نه دي چې ما ته ومني دا نه دي چې قانون ته حاکمیت وکړي ده ته مهمه دا ده که دی و په ځای کې خو ډېر ښه کار دی هر شی قرار دی که دی نه و او یا په یو پروسه کې ایسته کېده یا پروسه هم بیا خرابوي نه اسلام مني نه زه داسې وایم زه وایم د انتخاباتو کې د افغانستان هغه 14 کاله کېږي او موږ دلته دغه موږ یو خو هغه کمیسیون دی یو تشکیل دی خو انسانان یې دا بیومیټریک هم موږ چلوو دا کمیسیون کې هم زه یم موږ نه یو تربیه موږ ښه اخلاق نه لرو موږ بې کفایته یو اوس زه خپله درته ما په کندهار کې ځان کاندید کړی و دغه لوی وې مګر ما ته د کندهار خلکو رایې رانه کړې چې را کړې وای د نر زامنو اوس په کامیابه سوی نو ویې منه چې نه یې کړې در دا درواغ ولې وایې رایې دې رانه کړې په څه یې نه دي را کړي ما ته هغه جلا خبره ده رایې رانه کړې ما ومنلې شکایت مې وکړه قانوني اوس نو موږ د یو تړون پر اساس سره یو ځای سوي چې هغه قانوني اساسي دي په قانوني اساسي کې پیشبیني سوې ده چې تنظیم یې دغه کمیسیون او نظارت یې دا کمیسیون کوي اوس نو ته هم قاضي هم رایې ورکوونکی یې هم کاندید یې هم قضاوت هم ته کوې چې دا ښه دی دا بد دی دا بد دی خو چا ته به اختیار ورکوې محکمې د دې دپاره نو اختیار چې ښه ښه و اختیار زه څه وایم په افغانستان کې هغه چې د اسلامي جمهوریت پلویان دي دا قانون اساسي مني د لې ژوند کوي آبدانه خوري هغوی د دې نظام د ساتلو دپاره انتخابات اصلي لوبه ده جګړه خاینانه ده پر قدرت موږ وایو چې د انتخاباتو ارزښت باید په سیاسي تعاملات راکم نه کړو خو زه دغه درته وایم چې اوس زه دغه شکست خورده یا پیروزه سیاستمدارانو چې په یو ځای کې زه یم دغو ته وایم چې ته که غواړې چې جګړه د قدرت سرنوشت بیا تعیین نه کړي ته به قانون ته غاړه ږدې که په قانون کې د غلۍ هم وې خو قانون دی بیا د شکایت وکړه ته وینې د چاویز پسې واخیستی د انتخاباتو کې د غلۍ کړي وې اردو ورته ودرېده ول استعفا وکړه دوی وایي امریکایانو امریکا کې اتهامات نه دي چې پوتین مداخله کړې ده 200 کاله د ډیموکراسي کې دلته نو ته د دې څه اول زه خپله چې دغه یم دغل یم په درواغو رایې ټولوم خلکو ته درواغ وایم بله کوم اوس زه په دا ټیم کې درته یم ما خو دا ورځ کې هره ورځ د آخري میاشت کې د اشرف غني سره پارک کې کتل د خپل بریفینګ مو سوالونه ځینې کول ما شخصي مور سره کتلي که دې شخصیت ما ته ویلي چې د غلۍ ته تقلب ته دې ته لاره برابره کړه اما ما یو داسې غټ وکیل او کمپاینر لیدی چې ما ته رالیولي زه خو د اړیکو د کمیسیون ما ته رالیول په کورس په روزګان کې ډیپسیان ستا پیسې غواړي ته ونیسه دا کار برابر کړه چې دا وکړو ما ورته ویل زه دا کار نه کوم دا خبرې دي بل چاته کوه لا یې واخلي خبره دا ده موږ سیاستمداران که غټ کاندیدان یو که کوچنیان یو خراب یو اوس سرنوشت د دې مملکت څه شي اخري درته وایم سرنوشت یې دا دی دغه چې چا ډېرې رایې وړي دي او هغه هم باید په اول دور کې معلوم شي او افغانستان یې توانایي نه لري چې ډېرو نه هدف ډېرې دي یا 50 جمع یو هغه 50 جمع یو نه دي بیا صحیح ده بیا ګټونکی باید معلوم شي خو زه دغه درته وایم ګټونکی په 50 جمع یو معلوموي چې هغه طبیعي ده معلومه د اشرف غني دی دا چې کې څوک مخالف دي کې نه دي چې زه مخالف یم چوکۍ هم نه کوم اشرف غني دی اوس نو دا بل سرحد داسې معلومیږي چې هغه څوک به په راتلونکي حکومت کې نیسي چې تر د ورکړو سوو رایو هغه قانوني بیومتریک رایو مثلا 15% څخه یې لوړ ولیوي
په راتلونکي حکومت کې به ځای وي. زه عبدالله ته وایم دا دی اوس خو هغه د امریکایانو سره دي شپېته واره کتلي دي. د امریکا د پرون خبرې چې اشرف غني پر انس باندې جوړجاړی ورسره وکړي د اشرف غني وزن کې سمه سوله نه. د امریکا د سفیر ټویټر ویني هغه ټویټر کې دی وایي چې موږ عبدالله و کرزي خو اتهام وارد کوي چې عسکر پولیس مداخله کوي ولې دا مظاهره چانو څوک چې دفترونه تړي دا وایي. ده وویل موږ دا نه دي لیدلي نه مو په انتخاباتو د سره لیدلي نه داسې سند لرو. بل ول د هغو کاندیدانو څخه موږ حمایت کوو چې د انتخاباتي پروسې پر اساس مخ ته ځي. یعنې هغه شکایت کمیسیون دی هغه کمیسیون دی ورسې شکایت مو وکړئ هغوی چې څه فیصله وکړه هغه به منئ. عبدالله دا پلا څه شي دی؟ د عبدالله سره دا پلا غني مجبوره دی. زه در پر دې تر شا په خبرو خبر یم. غني مجبوره دی چې ولې چې 6 لکه یې ولي ته فرض کړه عبدالله 6 لکه وړي دي تا 1 میلیون وړي دي. ته څنګه دا 6 لکه والا سړی په دغه مملکت کې چې کانې صاحب وایي تا د 9 میلیونو څخه 1.5 میلیون شرکت کړي ته څنګه هغه معلومه یې؟ خو د خلکو حمایه ورسره ده. خو د خلکو دا ستا مزدوران چې دلته دي عام خلک البته زه د عام خلک خبر کوم غوی یو بل خبره کوي چې راځي د لږ ریسک او خطر په اخیستو سره دا طلسم نور مات کړو. کوم طلسم؟ دغه د مراعات طلسم دغه تعامل طلسم د منفي تعامل د بابا آدم څخه به ته په اتحاد وامبستګي کې د وامبستګي خپل تعریفونه لري ګټو ته به زینفو ته چې د خلکو یو څه رایه او حمایه لري هغوی ته به زمینه برابروي په قدرت کې به شریکوي تر ابده پورې. دلته پاچاهي نسته نوري چې یو سړی په 1 میلیون رایه به پر 22 میلیونو باندې حکومت کوي او هلته به مخالفین ورته ولاړي. یو اصول دا دي د افغانستان اصول تر هغه وخت چې د طالبانو سره سوله کیږي قانون حاکم کیږي 50 کاله بعد بیا دا دی چې یو ګوند یو شخصیت وایي چې ما واضح 18 میلیونه ګټلي دي زه یوازې حکومت کوم هر څوک چې مې خوښ راولو. د افغانستان هغې داسې دي وړي دي غني د عبدالله سره به دا پلا حکومت یو ځای جوړي. دا پلا به بل رقم جوړي هغه پلا خو تام خرابه کړه عبدالله جوړی به دا پلا 50-50 نسته دوسره نسته. یو رئیس جمهور دی په واک کې بل څوک شریک کړي دي هغه به پیشنهاد کوي رئیس جمهور یې نه مني. وزارت ګوره ما چې دوی ته ویلي وزارت داخله وزارت امنیت وزارت خارجه اردو دا به د رئیس جمهور په لاس کې دا بل سړی به د ملکي و اقتصادي وزارتونه داسې نه دي چې زما دي هغه به څه کوي وړاندیز به کوي رئیس جمهور ته چې دا زه مقرروم رئیس جمهور یې نه مني دی به بل پیشنهادوي. مګر د اتحاد مسله به یو تړون وي 5 کلین پلان څه شي کوو پر کومه لاره ځو کوم اقتصادي پروګرام په پنجشیر کې څونه پروژې عملي کوي په هزارجات کې لارې څنګه جوړوي طالبانو سره څنګه دا باید پر کاغذ راسي او حاکمیت معلوم وي چې څوک حاکمیت کور ودان شیرزاد ځوان سي اشرف غني به نور په ژوند داسې حالت ونه ګوري. اشرف غني په هر قیمت سوي باید د افغانستان د خلکو له پاجیز خلاص واخلي. ډېره مننه سلامت سه شیرزاد صاحب. د ټاکنیزو جنجالونو حل بالاخره یوه سیاسي معامله ده د مشارکت تر عنوان لاندې د جوړجاړي تر عنوان لاندې د سهم اخیستلو تر عنوان لاندې 2-3 نمایندان به سره شریکېږي راتلونکي حکومت کې ولې تر بل چوکاټ او تر نورو اصولو لاندې دغه یې حل لاره ده فکر کوئ دغسې کیدونکي دي؟ داسې دی چې زه خو اوس هم په کمیسیون غږ کوم چې په جرأت د کاروالي او خپل غوڅې فیصلې دي د واقعیتونو پر اساس وکړي او بالاخره نتیجه د اعلان کړي. دا چې انتخابات دویم دور ته شي او که ګټونکی وي که د پاکو لارو په اساس 50 جمعیو چا پوره کړه بیا د هغه خوښه ده چې څرګنده حکومت باندې سره وړي. ما ته مخکې زه ائتلافونو مخالف نه یم. ائتلافونه د دغه حکومتونو یو ضرورت په دیموکراسي کې نه اوس خلکو سره باور لري دغه ټاکنیز جنجالونه حل کیږي چې سره سهمونه وویشو ویمنو د پردې تر شا عملاً د اوس خبر روان لکه فکر زه فکر نه کوم ځکه چې دغه رقم ته ائتلافونه چې د پردې تر شا وي خلک پکې داخل نه وي د اصولو مطابق نه وي لکه پخوا چې په آخر کې خبره ویل خلک دې سره توافق نه ماله چې ذهنیت معلوم دی دې سره ذهنیت جوړ نه دی. ګوره خبر بعضې خبرې داسې دي چې کله باندې انتخاباتو خبره کوو زه هم یو ګروپ ته منسوب یم 50 کاله کېږي سیاست کوم که چا ویلې ما 3 میاشتې رحمان بالي کې استادي کړې 11 او 12 سم درس ورکړی او 2 میاشتې په پاکستان کې په یو نصرباغ کم کې ارسي لیسې ته ما امتحان امریکانو واخیستو ما 3 نمرې ویوړې ما ته یو مکتوب لیکلی و چې نوذ بالله دوره توصیف اتفاق کړی و چې زه خپله هغه مکتوب چې ولوستو وشم خو بالاخره ما دونه مخالفت وشو چې معلومې ته په ارسي لیسه کې به زه چا پرې نه ښودلم
دغه حزبونه ویل که دا سړی په دې مکتب کې وي موږ حاضر نه یو چې بچیان دې مکتب ته ولېږو عمل هغې لیسې ځینې امتیازات لرل که نه د دې حزبو دا رسمي تنظیمو دې خوا نه مکتوبونه راغله ورته امریکې ما ته ویل زه ډېر عاجز یم او زه ډېر معذرت غواړم خو پر ترتیب یوه میاشته ما دولت کې کارندی کړی اوس هم ولاکه دولت د کرزي صاحب په وخت کې د روزګان ولایت ته پیشنهاد شوی د خوست شوی د پکتیا شوی دا د حدیث صاحب خپله مال خپله کلیسې هم دي ویلي هغه که چانساتوران ټاکل کېدل اولین زما نوم چې پکې واخیستو واسفي صاحب د هغه ځای نه غږ کړی و او بل چا کړی خو دوه درې کسان غږ کړی و چې کرزي صاحب بهترین کار دی چې دا سړی دې پیدا کړې ما بېرته حدیث ته وغلم وروره ولایتونو په وخت کې ورغلم چې زه کار نه کوم او د سناتورۍ په وخت کې ما ورته حدیث به کار نه کوم بیا زه راغلم وی اخر چې ډېر تنګ کړل ما کابینې غونډه روان ده ته راشه ته ولې شاته لویږې ما حدیث صاحب زه داسې حکومت کې کار نه کوم چې په جمع تقسیم ولاړي زه نه جمع کوی شم نه تقسیم هیڅ کله نه کوم هیڅ کله چې ولې واکمې خوړلي بیا هم خورم بیا هم خورم بیا هم خورم چې ډوډۍ مې ته پیدا نه شي خو خدای دې داسې ونه کړي چې یو ناروا روپۍ دې ما جب ته عرض مې داسې دی زه یو ګروپ ته منسوب یم والله چې د اصولو مطابق خبره ونه کړي که یو قدم ورسره والم هغه د ثبات هم پلې ټیم وی کمیسیون ته څه شی چې ستا اصول دي او ستا ځوانان دي زه په خپله غونډه کې وم خپله کمیسیون وی چې 1,2000 رایې 9 دا د کمیسیون خبره ده ګوره کمیسیون چې موږ ته اقتناعات راکولو پرزنټیشن چې راکولو دارالانشا 9,000 رایې د 2 بجو نه مخکې دي چې 4 ساعته 15 ساعته او 10 ساعته او 53,000 دا ګوره اوس په کمیسیون اوري چې زه دروغ وایم په دې کمیسیون خلکو په دې کمیسیون کې د ما کلک دوستان شته اما حتی یو سړی پکې زما خورې وختو زه بیا جدا کړلم دا او 53,000 رایې د وخت نه وروسته دي 15 بجو نه وروسته دي چې په دې کې 2 ساعته هم شته 15 شته یوه ورځ 12 ساعته هم شته او 3 ساعته هم شته حتی هفته د هفتې هم شته ګوره خو دې دپاره دوی په احتمالاتو غږېږي چې احتمالا دا ټایم بس دی فکس شوی دا ورور ته قانون دا نه دی ته فیصله په واقعیتونو وکړه مثلا دا 2,400 ګوره زه تا خیر په تالنده یو خبر کوم چې دغه غږېږم په دې موږ پوهېږو چې تخنیکي بحثونه یوازې د پلمه ګرځول کېږي چې نهایت خطر دا خلک درغلي یې کړې ده درغلي باندې آخره قصه سیاسي حال دی اساسي حال دی راځم سانګزه صاحب زما در ملوک اعلان کړی 1 میلیون هم دې کمیسیون اعلان کړی 1 میلیون او 9 لکه رای او 2,000 او 200 اعلان کړی کنه 1,000 پکې غلط یې 1,000 1 میلیون او 8 لکه او 200 دا رای دي دې کې به بس پکار دی چې دې کې پاکي کومې دي شفافي کومې دي دا صحیح خبره ده د ملوک اعلان کړي موږ ته قبول دي ښې دي که بدې دي په دې کې بس کو دا پاکه ده دا ناپاکه ده دا 2,422 د ویسونه یا محلونه اوس د کوم ځای را پیدا شول اوس تا سبق اعلان کړی سبق نه وروسته ته بیا معلومې چې 2,422 محلونه نور هم دي اول دې ویلې اوس هغه ورک شول د ویسونه او چیپونه اوس 2,400 ته ګوره نه محل معلوم دی عرض مې دا نه دی ما کمیسیون هغه ته ویلې چې کوم ما دوست مې واوروره هر څوک چې پاچا کېږي سړی به پاچا کېږي چا دا وطن ګل ګلزار کړي چې یا بیا ډاکټر عبدالله کړي یا بیا اشرف غني کړي خو تاسو خپل مسؤلیت رافع کړئ څه شی چې تاسو اصول فیصله وکړئ چې ورور دا فیصله مې دغې مادې په اساس کړې دا مې دغې مادې په اساس کړې که څوک یې مني ودې مني که څوک یې نه مني ولا چې داسې عبدالله ونه مني زه ورته وروره دغه بادۍ د دغې فیصلې په اساس دغه طرز العمل دی دا قانون دی ته چې نه منې موږ د ولو سره جنګي نه ورځو خو ناروا نشو منلی دغه اوس راځو د مسلې سیاسي اړخ ته زه وایم کمیسیون د جرأت وکړي هغه د اعلان کړي طبیعي خبره ده چې هر سړی من ته راشي که 50 جبه یې پوره کړي دا چې پوره کېږي که نه پوره کېږي که نه که رښتیا شفاف انتخابات وشي که شفاف هغه وشي رښتیا داسې هغه وشي درته اطمینان درکړو که پوره کوي بیا به ډاکټر عبدالله 50 جبه یې پوره کوي که رښتیا دا تعریفونه د عثمان صاحب ویل چې ښاغلی غني پوره کوي موږ ته چې ارقام راکړل شوي ضعیف کاندیدان هم دا وایي موږ خو موږ ته چې ارقام راکړل شوي که نه ارقام چې موږ ارقام دوی هم وایو خیر دې پسې نه ګرځو زه په دا بس نه کوم د تخنیکي خلکو کار دی ما کمیسیون ته ورته زه په تخنیکي بس نه پوهېږم نه ورن باس کوم خو دا مې دا خبرې مې د کمیسیون واورېدې چې دا دلته مې دا کمیسیون کړي عرض مې دا دی که 50 جمع یو چا پوره کړه بیا طبیعي خبره ده هر سړی چې په راس کې راغی هغه باید دغه مغزه ولري چې زه خو په ډېر ضعیف عکس هغه راغلم رایو اوس څنګه وکړم چې د افغانستان یو قوي حکومت جوړ کړم مشارکت ملي منځ ته راولم ګوره موږ صرف دلته حکومتداري نه ده هلته د یو لوی دښمن موږ دلته بیا داسې نه چې طالب سره مقابله ده دا ایسته وګوره په کوم ځای کې پیدا شو په سوریه کې نوم یې څه شی دی د سوریه او د عراق اسلامي حکومت کې اسلامي جمهوریت او خو وافته نه و د ټوکرۍ کې راواچو تا ته یې راواچولو القاعدې مرکز دی په کوم ځای کې دی او جزا چاته پکې ورکول کېږي د تا ګاونډیان دغې ته ناست دی ما دا ته موږ داسې ګاونډیان لرو
چې په جهان کې یو کارتوس پیدا کیږي او په افغانستان کې یو لیونی پیدا شي او یو کارتوس به راوړي او ور به کړي وکړس خو عرض به دا دی دغه ټول ملاحظات که څوک د سالم فکر ولري دا باید په نظر کې ونیسي او دا چې د رایو په اساس باندې وي. په بل زه د دغه طرفدار یم چې رښتیا بیا یو قوي حکومت چې ټول هغه مؤثر قوتونه پکې داخل شي که په څنګ کې د سولې مسله وه موږ هم په هغه وخت د انتخاباتو نه سولې ترجیح ورکوله اوس یې ورکوم دا ځای دې ما ته یاد دي چې دغه نن ډاکټر صاحب عبدالله کامیاب شي او د موږ په کینی حکومت لا کله هدي خو پکې صدر اعظم وي که نه که سبا یې د سولې مخالفت وکړي سبا ته او دغه ځای کې ما د تا د سټیج د مخالفت وسیله نه کې بیا به نامرد ډېره مننه کور ودان سلامت شي ښاغلی قانع راځو دې ته چې موږ څو لوی ملي مسایل مخ پر وړاندې لرو د سولې بحث دی د بې ثباتۍ بحث دی د نړۍ سره تعامل بحث دی او تر ټولو مهم هغه یې دغه د جګړې پای او د سولې دغه مباحث دي چې دا هر حکومت یا هر نماند ادعا کړې ده چې اولویت به یې دغه وي. موږ لا په یو داسې جنجال کې ښکې رسو چې له تخنیکي اړخه ډېر کوچنی بللی شو له سیاسي اړخه ډېر کوچنی بللی شو ولو ډېر لوی تخنیکي مسایل وي. موږ د انتخابات بحث شو ډېر پخوا باید حل شوی موږ د انتخابات بحث دی چې اوس باید حل شي ولې ګورو چې هره ورځ دا جنجالي کېږي په هر صورت یې جنجالي کېږي خلک ډېره توقع نه لري چې د کمیسیون د خپل کار ته په عادي توګه پرېښودل شي هر ورځ جنجالونه ورځ سره بله زیاتېږي. څه فکر کوئ چې هغه څه چې را روان دي په دغه وضعیت باندې هغه د اولویت بحث چې د سولې بحث دی هغه به کوم ځای کې واوسي او دغه زموږ سرنوشت به څه په دغه سیاستونو کې په دغه روان وضعیت کې یعنې څنګه کولی شي بل اخر داسې یو بنسټ رامنځته کړو چې هغه بیا په سولې کار وکړي سوله مو پرېږدي ولې موږ لا خپل منځ کې سوله نشو کولی. اساسي خبره همدغه ده تر څو پورې چې موږ د ملي اجماع پر محور باندې که راټول شوي نه وي او زموږ قوت د دې قابل نه ګرځېدلی سي نړیوالو سیمه ییز حمایت او ملاتړ د طالب پر ځای باندې په موږ سره را نشي که نه او موږ یو دغسې وزنه نشو چې تقریبا دغه معادلات د حل خواته بوځو. زه فکر نه کوم چې یوه خوا دې حل شي دا ټول مشکلات به سوړي پراته او نوي ابعاد به پیدا کوي نوي سوړي به را پیدا کوي. اجماع چې په ټاکنو کې نشي رامنځته کولی چې حداقل یو میلیون 2 لکه 3 لکه رایې خو پکې شته په هوایي توګه څنګه رامنځته ګوره که ټاکنې د اصولو پر سر اساس شوې وای په ټاکنو کې که چا د میلیونونو ډالرو د شیندلو کار نه وای کړی په ټاکنو کې که خلکو د اساساتو او قوانینو ته دغه کړی وای که نه سر ټیټ کړی وای په ټاکنو کې که د ملت ارادې ته سر ټیټ شوی وای په قانون ټاکنو کې که ملي اعتماد د ترلاسه کولو لپاره هڅې شوې وای په ټاکنو کې که د سیاسي پوټانشل ټول دغه شوی وای که نه مطار شوی دی پاک شوی نه وای منزل شوی نه وای د سیاسي څه پوټانشل شته دا ټول ټاکنې په دغه حالت کې نه تللی ټاکنو له مخکې ولدغه کېږي موږ په 2% ګټو ګل مرجان ولاړی و پلانی واړی احدي دغه ده یعنې تا په دغه کې لیکلي له چا سره به د پښې عکس اخیستی له چا پر دې باندې د خلکو تقریبا د ورځې د میاشتې 5 میلیونه ډالر شیندل په دغه د سوشل میډیا باندې خلک یې ټاکنو په وړاندې هغه کړو بدنیته کړو خلک قانع صاحب کله چې ښه فرض کړی یو نومان 15 لکه یا 10 لکه هر څو رایې وړي دا ټول رایې 15 14 لکه رایې چې دي حداقل د 1 میلیون یو محوریت دی موږ هوایي محوریت څنګه رامنځته کولی شو خلک څنګه باورمند کوي چې داسې حالت کې چې ثبات نشته چاتر نشته تر هغه خلک راغونډوي چې راځئ اجماع کوو په چا اجماع کوئ په چی اجماع کوئ څنګه یې کوئ اجماع د دې دغه نه ده دا وطن زر وارې له پښو هم لیدلی وي له منځه تللی په تاریخ کې را اجماع شوی موږ له صفره نه سو پیلولی کله له صفره دی دا د صفر نه ده دا تقریبا زما اوس تا 8000 کلن منزل لسته دې ځای را رسېدلی موږ له صفر څخه هېڅ نه غواړو یو عاطفي بحث دا عاطفي بحث ده ته ګوره عاطفي بحث ولې له دې څخه ده دا جرګه ده ملي اجماع ده دا په 90 کال کې په کابل کې جنګونه کړي دي تر هغه دمخه د جنګونه کړي دي په قدرت د جنګونه کړي دي عملا د اوس د قدرت دپاره موږ یوازې 1 انچ فرق لرو دې سره چې لاړ شو عملي جګړې ته څنګه کولی شو چې تصور وکړو چې موږ به راټول شو سره اجماع به وکړو محوریت به یې باثباته موږ جنګونه کړي دي موږ اجماع رد کړې ده موږ نن جنګ نه کوو د جنګ توانایي په موږ ختمه ده اجماع ته به ځو دا خبره صحیح ده تر پرونه پورې په همدغه توپونو د راکېټونو په منځ کې 10 وارې پاکستاني ایتونه او د عربو ایتونه راولل چې احمدشاه مسعود او ګلبدین سره کېنوي نه سره کېنستلو یو په مرنجان غونډۍ باندې ولاړ و خیرخانه یې نن مو فرق کړی دی نن دغه بلا ورځي پر همغه دغه باندې سره کېني یو بل ګډ راقب لري بیا هلته که نه قصه داسې نه ګډ راقب نه لري ګډ راقب دلته لوی لا موجود ده دلته د ستي تر غوږ نشي دورې که شهید کېږي یو اسټبلیشمنټ شته پرون دلته اسټبلیشمنټ نه و یو حاکمیت شته یا د امریکایي حاکمیت ده یا د ناتو حاکمیت ده یا د سیمې ستراتیژیک حاکمیت ده یا د غرب حاکمیت ده یو حاکمیت موجود ده او دغه حاکمیت به په اخر
په اخري دغه کې کنه د په اخري په 90 دقیقه یعنې لوبه یې کنټرول کړې بالکل په دې څخه غم مه لرئ چې لوبه له کنټروله ووځي لوبه له کنټروله نه وځي دغه ناستې هغه د خدای دې جبار صاحب وبخښي خدای زموږ سر جبار ته دغه ورکړي جبار قهرمان جنتونه ورکړي هغه سوربریت شته او دغه سوربریت شته منتها موږ داسې کولی شو موږ په وس باندې دغه پراده که چېرته موږ افغاني منافع افغاني مفادات افغاني استقلالیت افغاني واک غواړو چې لږ تر لږه یې تمثیل کړو داسې اساسات جوړ کړو داسې تشکیلات جوړ کړو چې اقل دغه سورسترګي هم داسې ورته وګوري د خپلو منافعو یو څرک کې وګوري د دې چانس نشته چې خیر د ټولو کمیو کاسیو سره دغه موجوده ټاکنې دغه رایې پاکې کړو د پاکو رایې پر اساس ولې نشته ستا خو دغه کې چا دا ګنده کړې دغه چا خو دغه کمیسیون ونه ویل چې 2,28,000 یعنې 2 میلیونه 8 لکه دغه رایه دغه کېږي د موږ دغه کړي دي په دغه رایو کښې راټولې کړی دی که نه دا 2 میلیونه 8 دغه 1 میلیون رایه ټولې اشرف غني ته درغلي هڅه شوې دا خو کمیسیون نه دی ویلي یعنې دولت ساسه د چا رایې ووتلې د چا رایې قانع صاحب ما شخصا د ریزلټ شیټونو د ټولو کاندان دي خصوصا د 2 مخکښ کاندانو ما ریزلټ شیټونه لیدلي چې په ریزلټ شیټ کې یو شی دی بایومټریک کې 100 برابره فرق هم د ډاکټر صاحب عبدالله شته هم ډاکټر صاحب غني شته هم د نورو شته ما د ټولو مو لیدلي که نه ټولو کاندانو 10% ډاکټر عبدالله او نور کاندیدان شته د ټولو شته نه 10% نه دي ګوره دا ټول د اشرف غني دي 90% دا ستاسو حکم دی که نه دی ما حکم نه دی ما حکم نه دی تر ولا دغه کېږي ته کمیسیون سره ارتباط لري کمیسیون ته ویل په هر صورت خانه صاحب نه یعنې دا نه وایم چا درغلي هڅه کړې ده دغه 1 میلیون چې ته دغه زیات شي کړي مجازات او مجازات دا حکمتیار دي مجازات چې حتی دغه شي بالکل سیاسي دغه دی ورباندې د ولس ته وروپېژندل ډېره مننه ولې دې شي څخه دغه غاړه دغه کېږي اشرف غني یعنې کولی شو چې پاکې کړو دا ټاکنې دغه هم ولې اشرف غني پاک ډېره مننه سلامت مثلا که اشرف غني له ارګه ووځي د ده په وجود کې هر شی مرداد مګک چې په څا کې ولوېدی شي څو یې راویې نه باسي او 10 بشکې اوبه نورې ورسره ونه باسي تر هغو ډېره مننه درې واړو مېلمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو سیاسي جوړجاړي هغه څه چې ځینې تصورات پیدا شوي دي دا ټاکنې دغه بحران خواته چې روانې دي او په هکله اختلاف د نظر په موجود دی دا بالاخره یو مناسبه نتیجه شاید ورنه کړي ځینو باور دا دی چې باید پرېږدو چې ګټونکی د ټاکنو لارې معلوم شي ولې کله چې سیاسي فشارونه ګورو شاید فکر کېږي چې بیا د یو سهامي دولت جوړول دپاره هڅې روان دا چې څومره ممکنه ده په دې هکله مېلمنو بحث وکړ تر بیا مو پاک الله عمل